السلام علیکم ملګرو سورواز داسې د اسټابلیشمنت او د عمران خان د روغي خبرې روانې دي خو اوس هغه خلکو هم دا انکشاف کړی دی چې د عمران خان او د اسټابلیشمنت روغه روانه ده کوم خلکو چې ټول عمر د عمران خان خلاف سازش کړی دی او کوم خلک چې د عمران خان خلاف دي هغه خلکو هم دا انکشاف کړی دی چې واقعي د عمران خان اسټابلیشمنت سره روغه او صلح کېدو واله ده اوس دا خبرې ولې کیږي واقعي د عمران خان اسټابلیشمنت سره روغه کېدو واله ده د کې ډېر غټ کردارونه چې هغه د عمران خان او د اسټابلیشمنت د روغي خبره کوي او اوس دا رابطه کله شوې ده د چا په ذریعہ شوې ده د دې باره کې ډېر غټ اپډیټ دي چې په دې ویډیو کې تاسو سره شریک کیږي چې مطلب عمران خان او د اسټابلیشمنت روغه د چا په ذریعہ باندې کیږي کم خلک دي چې غواړي چې د عمران خان او د اسټابلیشمنت روغه وشي جی انصار عباس یو داسې انسان دی چې هغه د هر خبرې حقیقت کې پته وي هغه چې څومره هم خبرونه تر اوسه پورې شریک کړي دي نو هغه مطلب ریل وي حقیقت وي یو هغه اسټابلیشمنت سره قریب پاتې شوی دی انصار عباسی خبره زکم انصار عباس چې د اسټابلیشمنت حواله سره کم خبرونه تر اوسه پورې شریک کړي دي حقیقت ته اوس دا ځل انصار عباسی د عمران خان او د اسټابلیشمنت حواله سره ډېر خبرونه شیر کوي 24 اگست 2023 باندې انصار عباسی یو آرټیکل لیکلی و چې دا غي عنوان عمران خان او اسټابلیشمنت دوستی ناممکن کیوں دا یو آرټیکل لیکل شو د انصار عباسی د طرفي چې د عمران خان او د اسټابلیشمنت دوستی چې کومه ده ناممکنه ده ولې ناممکنه ده نو په هغه آرټیکل کې هغه ټول وجوهات لیکلي وو چې په دې وجوهات د عمران خان اسټابلیشمنت سره روغه نشي کېدی چې هغه کې هغه 9 مې واقعیا باندې هم ډیټیل سره خبرې کړې و چې 9 مې واقعیا مین دغه دی چې دې په وجه باندې د عمران خان اسټابلیشمنت سره روغه نشي کېدی خو بیا 2 ورځې پس په 26 اگست انصار عباسی خبر شریک کړی دی چې پی ټی آی عمران خان او اسټابلیشمنت سولې د پاره تیار دی جی دا بیا لکه 2 ورځې مخکې آرټیکل لیکلو چې د دواړو سولې ناممکنه ده او نن هغه دا خبر شریک کو چې مطلب د دواړو اسټابلیشمنت او د عمران خان سولې کېدو واله ده یعنی اوس کې د شي سولې وشي اوس دا خبره دلته هم اوس دا خبره بدلته پریدو د یو بل صحافي خبره در سره شریکوم چې هغه هم د حواله سره خبره کړې ده او د هغه صحافي نوم د کامران یوسف یو ډیر سینیئر جرنالست دی هغه هم دا سویلی دي چې طاقتور حلقو د عمران خان طرف ته رسول پیغام لیږلی دی جی دا کامران یوسف دا یو ډیر سینیئر جرنالست دی او د هم حقیقت باندې خبرونه صرف شریکي اخو د خو خبرونه د هم نه شریکي چې هغه هم د حواله سره لیکلي دي چې جنرال عاصم منیر وای عمران خان سره د صدر په ذریعہ رابطه کړې ده او وای عاصم منیر ورته ویلي چې ستا اسټابلیشمنت نه چې کوم ناراضګي ده نو هغه د مخ کې وخت او کله نه چې زه راغلی یم نو زمارتلو نه پس حالات اوس هغه شان نه دي دا کامران یوسف د خلی خبره ده جی چې اسټابلیشمنت د صدر په ترو باندې عمران خان ته پیغام لیکلی دی د روغې حواله سره د صلح حواله سره راتلونکي ورځو کې به ان شاء الله ډیره ښه خوشخبری تاسو ته ملاويږي دا خبر به هم ډیر زر راځي چې عمران خان او د اسټابلیشمنت روغه وشو چې کله د عمران خان او د اسټابلیشمنت روغه وشي نو دا 9 مې واقعیت حواله چې کومه ده دا به هم ختم شي جی او بل دې صلح کې 2-3 کسان داسې دي چې هغه غواړي چې د عمران خان روغه وشي اسټابلیشمنت سره هغه کسانو کې سرفهرست شاه محمود قریشي دی چودري پرویز الهی دی او د کور کمیټي عمران خان چې کومه کور کمیټي جوړه کړې و هغه کور کمیټي چې عمران خان ورلوي کزه جیل ته لاړم تاسو به د پارټي فیصله کوي خو زمانه په اجازت باندې هغه کور کمیټي خواهشات چې د اسټابلیشمنت او د عمران خان روغه وشي شاه محمود قریشي او پرویز الهی خو چون کې جیل کې دي خو کور کمیټي ممبران غواړي چې عمران خان او اسټابلیشمنت روغه وشي جی او بل ملک چې کوم حالات روان دي نو دې حالات ټیکېدو د لپاره ټول سټیک هولډرز ته پکار چې د یو ځای کینی او د ملک په دې حالاتو باندې فکر وکړي او خپل د اناپرستی او خپل کورسۍ د باره منډه تړه پرې دي د حواله سره هارون رشید صاحب هم ویلي دي چې تاسو ته کې دي نمبر 804 سره کې ناستل پکار دي جی نو دا څه خبرې وي چې انصار عباسی هم د دې انکشافات کړي دي کامران یوسف هم د دې انکشافات کړي دي چې د اسټابلیشمنت او د عمران خان روغه کېدو واله ده او کچره دا حقیقت وینو الله پاک دیو کې چې دا کار دغه رنګ شي د پاکستان دغه د پاره چې د پاکستان پکې خوي د پاکستان د غریب عوامو پکې خوي تاسو له معلومه را چې پی ډی ایم حکومت پاکستان له سمره نقصان ورکړي سمره قرضې راغوسي بجلی کمزې له ورسېده ملک سمره ګرانی راغه الله دیو کې چې زموږ په ملک باندې هم لګ د سکون لګ د امن لګ د خوشحالي او راوالو ذهن ډیره زیاته مننه جی والسلام